مولانا فضل الرحمن صاحب زه د سراج الحق صاحب ته وي چې زه په دې ایرپورټ ځم او د یو طرف نه ډیزل ناري شروع شو، بل طرف نه ځم چې د پټکې په بډه کم. عمران خان صاحب به وی چې یاره مولانا ته مولانا ویل ګناه دی، وی فضلو به ورته وي او ډیزل به ورته وي. خاص طور پر پی ټی آی ول په تاسو باندې دا اعتراض کی چې دا خو فرندلی احتجاج یا درنه ده، خلکو ته تیم څه نقصان او تکلیف نشته او حکومت ته تیم نشته، پټرول کم قیمتونه چې دي هغه سیوا کیږي. نو څه ګڼئ چې ستاسو دا درنه یا ستاسو دا احتجاجونه دا مؤثر دي؟ رحیم نن سره موجود دی جنرال سیکریټري جماعت اسلامي صوبه خیبر پختونخوا او زما استاد محترم محمد حلیم باچا صاحب. په پاکستان کې د لیوي خلاف پټرول لیوي خلاف د جماعت اسلامي درنی شروع دي. دغه درنو په حواله باندې به د دې نه تپوسونه کو چې دغه درنې څومره کامیابي دي او په اخر دې سپلین دي. سر د ټایم راکولو یو جهان مننه. لول خو ته زه وای چې درنې سٹارټ دي، غټ اعتراض پتا سو باندې دا کیږي، دا غي باوجود د پټرول کم قیمتونه چې دي هغه سیوا کیږي. نو څنګه ګڼئ چې ستاسو دا درنه یا ستاسو دا احتجاجونه دا مؤثر دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کامران ستا شکریه او زه غواړم دا چې رسته په ذریعې سره زموږ اواز نورم قوم ته ورسي. جماعت اسلامي په دې وخت کې د قوم اصل ایشوز راپورته کړي دي. که دا کال مخکې د آی پی پیز کم مسله وه چې د هغې په بنیاد کم بجلي څومره ګرانه کړې ده او 1800 ارب روپۍ د دې قوم نه د هغې بجلۍ اخیستې دي چې هغه بجلي جوړه کړې هم نه ده. او په هغې بجلۍ کې د ټول سیاستدانان چې کم په برسر اقتدار راغلي دي هغه که فرض که نواز شریف او که پیپل پارټي وای، ایون دا ترین ګروپ چې د عمران خان د پارټۍ سره تعلق دا ټول پای کې او فوجیان دا ټول پای کې شریک وو. هغه ایشو جماعت اسلامي را اوچته کړه او د هغې په بنیاد باندې هغې سره یې نیګوشیټ وشو او د هغې په بنیاد 43 ارب روپۍ ارب روپۍ هغه د پاکستان خزانې ته هغه واپس رالی. دغه شانتې اوس د پټرولیم لیوي ده. د پټرولیم لیوي هم دا صورتحال دی چې دا د پټرول په قیمت کې نه ده بلکې دا په پټرول باندې بهته ده، دا ټیکس دی، دا غونډه ټیکس دی. مونږ وایو چې د پټرول تل په کم قیمت راځي د هغې چې څومره کرایه دا کیږي هغه تیم وصول کا، خو په پټرولو کې دا بهته ماله او دا په قوم باندې نوې غونډه ټیکس مږده او د دې پټرولیم د ټیکس په وجه باندې د عام ضرورت زندگی چې کم قیمتونه دي هغه هر څه ګران شول، مهنګایي ډېره زیاته شوه. د دې په وجه باندې حافظ نعیم الرحمن صاحب په ټول پاکستان کې د هغې خلاف تحریک شروع کړی دی. دا لول دا چې 510 مقاماتو باندې 510 شاهراهونه یې بند کړل سره د موټروی او ټول قوم ته یې وښوه چې یارې یو داسې خطرناک کیل روان دی حکومت ته طرف نه چې د هغې په بنیاد باندې قوم لوټي. بیا د هغې نه پس اوس د په کراچۍ کې د په لاهور کې د پېښور کې مسلسل 12 ورځې وشوې، نن 13 ورځ ده چې هغه دھرنا ایښې ده او د دې دپاره ده چې یاره د پټرول نه د دغه لرې کې پټرولیم لیوي ختم کړي او د پټرول اصل قیمت هغه د قوم نه وصول کړي. تاسو ګڼئ چې دغه درنه د اوسه پورې څومره کامیابه ده؟ ستاسو په نظر کې دا کامیابه ده؟ خلک خو دا یو چې اوسه پورې دغې درنې اثرات خلکو ته نه دي منتقل شوي، نه هغه قیمتونه کم شوي دي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا خو د حکومت هغه هټدرمي ده او د هغې هغه زه وایم چې د قوم سره دښمني ده چې د دې باوجود چې هغې موږ په دې کنوینس کړل، په دې ایجوکیټ کړل چې یار دا تاسو زیاتې کوئ، د قوم سره ظلم کوئ، د قوم سره دښمني کوئ، د دې هېڅ توک نه جوړېږي چې تاسو د قوم نه دا بتالی او دا ختم کړئ. هغه په دې باندې پوه هم دي خو د هغې باوجود هغې لا تر اوسه پورې نه ده ختم کړې. خو چې څنګه هغې دا نه ختمي دقه شانتې به زموږ درنه موجود وي او اوس په ورځ په ورځ هغه مخ په وړاندې دي تر دې پورې چې بېګا حافظ نعیم الرحمن صاحب په 3 ستمبر باندې ملګیر شټر ډاون هړتال وکړو او د دغه شټر ډاون هړتال په نتیجه کې که ده بیا هم د بته واپس وانغسته دې نه پس په انشاءالله اسلام آباد ته لانګ مارچ ومي. عام یو تاثر دا دی چې کله احتجاج کیږي، روډ بند شي، خلکو ته تکلیف وي، نو بیا هغه احتجاج زور اخلي. خاص طور پر پی ټی آی ول په تاسو باندې دا اعتراض کی چې دا خو فرندلی احتجاج یا درنه ده، خلکو ته تیم څه نقصان او تکلیف نشته او حکومت ته تیم نشته. تاسو څه ګڼئ چې تاسو را جلسه څومره فرندلی ده؟ پی ټی آی والا ته خو تکلیف دا دی، حالانکه په دې کې پکار تکلیف دی نه پیپل پارټۍ ته وی نون لیگ ته وی، ځکه چې د ټول لوی په مرکز کې د هغې حکومت دی او زموږ د هغې سره ټسل دی.
خو دلته پی ټی آی ته تکلیف او ستړی دا ده چې د هغې هغه کم عوامي مقبولیت دی هغه خرابېږي کمیږي او د هغې په بنیاد باندې د حافظ نعیم الرحمن صاحب مقبولیت سیوا کېږي. حالانکه موږ د مقبولیت دپاره نه کوم د عوامو ایشوز کوو دی خو د عوامو ایشوز نور هم هغه خراب کړل په صوبه کې د تیر 14 کالو راسې حکومت تر پی ټی آی خو د عوام مسایل تر دې پورې سیوا کړل چې سړکونه وران دي اسپتالونه بلکې زموږ د ګریزو اسپتال فارسیل دی سکولونه فارسیل دي دغه شانتي بجلی نشته لوډ شیډینګ دی بیروزګاري ده په دغه کې اقربا پروري ده په ادارو کې انتهایی سیاسي مداخلت دی هغې په خپله صورتحال دا دی. بل طرف ته چې جماعت اسلامي کم کار کوي د هغې په نتیجه کې موږ ټول قوم کې کم از کم دا اویرنس راوستو چې یاره پټرولیم لیوي له تر اوسه پورې چا پېژنده نه څنګه چې آی پي پیز نه پېژندو چې آی پي پیز څه شی دی خلق به چېرې آی پي پیز خو موږ نه پېژنو دا کم شی دی دقه شانتي پټرولیم لیوي قوم نه پېژندو اوس پټرولیم لیوي قوم وپېژندو موږ بچې په هغې باندې اګاه کو ایجوکیټ کو موږ اویر کو نو انشاءالله د اویر نه پس به یو انقلاب او بدلون په دې بنیاد راځي چې د قوم موږ راپاسو او انشاءالله چې څومره زر قوم راپاسېدو دومره به د هغې مسلې حل کېږي. حافظ نعیم الرحمن سے په خپل سپیچز کې اکثر مریم نواز تا یا شہباز شریف ته وی چې آپ کو بھاگنے کی کا موقع بھی نہیں ملے گا دا خو کلیام دمکی نه ده نو دا خو لکه چې کله د قوم مسلې نه حل کوي قوم لوټي او قوم دومره د نن پاکستان 85,000 ارب روپۍ قرضدار دی 85,000 ارب روپۍ دا چا په بنیاد باندې د دې حکمرانانو د عیاشو په نتیجه کې پاکستان یو کم 80 کال راسې د حکمرانانو کغه فوجي اسټابلیشمنټ دی کره سیاستدانان دي ټولو ولوټو د دې خزانه ورس پروس سیوا کیږي او قوم ورس پروس غریب کیږي نو د دې لپاره لکه څنګه چې حسینه واجد په قوم باندې غلط حکمرانی کوله هغه وتښتېده دقه شانتي هغې دې حکمرانانو ته وایي چې ته قوم مسلې حل کوئ قوم په کار دی چې که تاسو نه وزیر اعظم یې د قوم په وجه باندې یې نو که تاسو د قوم مسلې نه حل کوئ نو دې په نتیجه کې به څه چل کېږي چې قوم په تاسو پسې راپاسي چې کله قوم راپاسېدو نو بیا به ظاهره چې قوم به بیا تاسو نه پرېږدي. که په ملکی سیاست باندې لږ خبرو وکړو د مولانا صاحب پارټۍ او د هغې سره پی ټي اے بشمول نورې وړې پارټۍ هغې په پارلیمنټ کې دننه یو جوائنټ اپوزیشن اتحاد جوړ کړی دی جماعت اسلامي د هغې اتحاد د حیثیې نه جوړېدو اعلان کړی دی څه ګڼئ چې جماعت اسلامي په کم اصول باندې یا په کم شرایطو باندې په دغه اتحاد کې شاملېدی شي؟ خو ټول لومبۍ خبره دا ده چې دا اتحادونه عملا د خودغرضۍ د مفادات په بنیاد باندې پرون مولانا محترم به وي چې عمران خان چې دی یهودي ایجنټ دی نن هغه یهودي ایجنټ چې دی هغه دغه د ازادولو لپاره جدوجهد کوي کوشش کوي او دغه د بیا د وزیر اعظم جوړولو کوشش کوي پرون دغه چې عمران خان صاحب به وی چې مولانا ته مولانا ویل ګناه دی وی فضلو به ورته وي او ډیزل به ورته وي او تر دې پورې مولانا فضل الرحمن صاحب زه د سراج الحق صاحب ته وي چې زه په دې ایرپورټ ځم او د یو طرف نه ډیزل نارې شروع شو بل طرف نه ځم چې د پټکې په بډه کم اوس هغه خلک راپاسېدلي اوس هغه ډیزل هم پاک شو او اوس یهودي ایجنټ هم پاک شو نو دا ملن د قوم د خیرخواهۍ په بنیاد باندې نه دی بلکې دا د قوم په ځای باندې د خپل ذاتي مفادات په بنیاد دی او زه دا هم ویم چې که تیر ځل د مولانا فضل الرحمن صاحب د دې عمران خان د وفاقي حکومت خلاف کم جدوجهد شروع کړی او دا خلاف احتجاج کو د دې دپاره چې زه څه درشم که دا یې نه کولی نو هغه به سیاسي شهید نه جوړېدو او نن به عمران خان قوم ته ایکسپوز شوی چې هغه هېڅ شی ډیلیور کړی نه او قوم ته په وخت کې خلاف و تر دې پورې چې دې ځوانانو په دې موبایل باندې دا ټیکس چې ولګېد دا عمران خان لګولی و دا څومره ټیکسونه چې لګول د هغه لګولي وو تر دې پورې چې ډالر څومره په تیزۍ سره بر روانو دا د عمران خان په وجه باندې روانو خو عمران خان دې سیاسي شهید کو د هغې په نتیجه کې اوس بیا رالل چې دته بیا دغه ارتاو کړو چې راځه ته موږ بیا څه درکو اوس بیا د هغې سره ملګری دی. تاسو په جماعت اسلامي په ایشوز باندې خبره کوي خو آیا تاسو اوس دا ګڼئ چې دغه حکومت خلاف که چېرته تحریک راځي یا اتحاد جوړیږي تاسو اصولي موقف سره چې دې حکومت له خپل ټینیور پوره کول پکار دي که نه د نور حکومتونو په شان د مخکې کور ته لیږل پکار دي؟
یو خو دا چې د حکومتونه چې کم جوړ دي دا د فام 47 په بنیاد دي، دا څه داسې جنون ووټ په بنیاد باندې نه دي راغلي، خو بیا مونږ چې چلو دی خپل ټینور پوره کي، خو دې ته کم از کم نه پرېږدو، لوټ مار ته نه پرېږدو. د قوم چې کم مسلې دي مسلې به حل کوي، دا که پټرولیم لی مسله ده، دا که د آی پی پیز مسله ده، که ګرانۍ مسله ده، دا که د کسانانو مسله ده، که د طالب علمانو مسله ده، که دا نور د قوم مسلې لوډ شیډینګ مسلې دي، دا مسلې به حل کوي، کرپشن به ختمي، که دا نه ختمي جمهوریت اسلامي د تحریک په پورته کیږي ان شاء الله دغه شان. سر اخیری سوال په ملکن ډیویژن باندې چې کم ټیکس لګېدلی و نو جماعت اسلامي په هغې په حواله د هغې خلاف ډېر متحرک وه، اوس چې کوم درنې شروع شوي دي نو په هغې کې هغه ټیکس خبره شاته پاتې شوه، ولې؟ جمهوریت اسلامي اوس هم د هغې ټیکس خلاف ته، جمهوریت اسلامي اوس هم د خلاف قوم منظم کوي، تر دې پورې چې 3 سپتمبر باندې کوم زمونږ د احتجاج دی او دا کوم ملګیر احتجاج دی شټر ډاون هړتال، نو په دې کوم جمهوریت اسلامي عملاً د ملکن ډیویژن ټیکس چې دی هغه هم سره پیرس دی چې یو طرف ته لیویم ده بل طرف ته ملکن ډیویژن کم ټیکس موږ دا نه منو، چېرته موږ دې ته تیار نه یو. ملکن ډیویژن سړکونه وران دي، دلته بدامني ده، دلته بېروزګاري ده، دلته اسپتال او سکول او یو څه مراعات یې ماله نه دي راکړي او مونږ ټیکسونه منو، دا چېرته ممکن نه ده، موږ دې ته بالکل تیار نه یو. موږ انشاءالله قوم متحده متفق ساتو، موږ دا شان ټریډرز هم د ځان سره ساتلي دي او په 3 سپتمبر باندې به ټریډرز زموږ سره په دې احتجاج کې او انشاءالله دا به د ملکن ډیویژن د ټیکسونو خلاف وي. اخیری اداره ته ووایي چې وزیر اعلی صاحب بنیر د سټریټ مومنټ ته راغلی و، د هغې په حواله به څه وایي؟ څه ووایم، وزیر اعلی صاحب خو راغلی سټریټ مومنټ له او راغی په هلیکاپټر کې او بیا د ګراوند نه په پېښور نه غټ غټ ګاډي وی8 راغوښتي وو او په هغې ګاډو کې چوک ته لکه د 10 قدمه په هغې ګاډو کې راغی او هلته یې تقریر وکړو، بیا لاړو، نه څه د سټریټ مومنټ نه خبر چې په کم سټریټ کې دی ګرځېدو، چوک ته خالي راغی او بیا نه دا چې د قوم له څه د خیر مخ وایي چې که دلته راشي سټریټ مومنټ هم وکړه خیر دی، خو څه چل وکړه دلته د ایکسپریس وے اعلان کړو، هغه ایکسپریس وے اعلان تازه کا او بلکې عملی کا، دلته میډیکل کالج اعلان کړو هغه میډیکل کالج یقیني کا، دلته د ګیس اعلان ستا په حکومت کې شو هغه ګیس اعلان عملی کا، د قوم مسلې دي هغه مسلې حل کا، خو هغه د مسلو په ځای باندې اسې په ډګر کالج په ګراوند کې کوز شو هلیکاپټر نه او دغه ځای نه چوک ته راغی په وی8 ګاډو کې او هلته یې تقریر وکړو والوتو، نو ما هېڅ ټس نه مس نه شو، بس هغه کېدای خپل سیاسي سرخي جوړه کړي